محترمو که ستاسو خواهشات وي که ستاسو حاجات وي تاسو د تهجد د مانځه نه بعد دغه دوه وظیفې وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول خواهشات په منټونو کې دا به پوره کړي یاد ساتئ چې دومره پاورفل وظیفه ده دومره ناشنا وظیفه ده چې چا هم کړې ده الله پاک هغه ته لازما د هغوی خواهشات دا پوره کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته دی د عبادت لایق د سجدې لایق صرف یو الله پاک دی زه د دې خبرې ګواهي ورکوم چې الله پاک زموږ او ستاسو ټولو خالق او مالک دی زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی او اخر نبی دی الله پاک نه امید ساتم الله پاک نه دعا ساتم چې څومره زموږ کتونکي دي څومره اورېدونکي دي الله پاک دې د هغوی د ټولو مشکلات دا ختم کړي الله پاک دې د هغوی پریشانۍ دا ختم کړي الله پاک دې د هغوی امیدونه دا پوره کړي الله پاک دې د هغوی خواهشات دا پوره کړي نن چې کوم زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته اغلا وظیفه ده یاد ساتئ چې کله موږ د تهجد لمونځ کوو په دغه ټایم کې دا وظیفه کول دی بس دومره زر اثر کوونکې وظیفه ده دومره زر اثر کوونکې انسان هم ورته حیرانه شي چې څومره زر اثر یې وکړو انسان چې کله د خپل ژوند نه وخت راوباسي او دی راشي چاره دام وکړي او یو دوه رکعته نفل وکړي او بیا لاسونه الله پاک ته اوچت کړي الله پاک ډیر زیات غیرتي ذات دی د چا لاسونه بغیر د پوره کېدو محترم واپس کېنه الله پاک چې موږ تاسو ټولو ته زموږ لاسونه واپس کوي د هغې نه مخکې به الله پاک زموږ او ستاسو دعاګانې دا قبول کړې وي یاد ساته چې دعا کله موږ غواړو الله پاک نه په جړا باندې غواړو داسې جړا چې د الله پاک موږ او تاسو باندې رحم راشي کله چې ماشومان د مور پلار نه پیسې غواړي نه یې ورکوله او چې کله ورته ماشوم په جړا شي که نه نو بیا ورله پیسې ورکړي دقه حال زموږ هم دی الله پاک ګوري چې کوم سړی ډېر په اخلاص باندې دعا کوي او کوم سړی چل ول کوي چې کوم سړی چل ول کوي نو هغه رنګې الله پاک له ورکوي څومره چې د انسان امید وي او کوم سړی چې په توجه باندې په دهان باندې ډېر ارڅه د الله پاک نه غواړي الله پاک د انسان ته هر څیز د ډېر ورکوي یاد ساتئ چې کله موږ راپاسو تهجد لمانځه لپاره او موږ دا وظیفه کوو انتهایی په لګن سره کوشش سره او دارنګې په جړا سره الله پاک د پاره جړا یا دغه رنګې د دین اسلام لپاره جړا دغه رنګې د خپل خواهشاتو لپاره جړا دا د الله پاک ډېره زیاته خوښه ده کله یوسف علیه السلام د ورونو نه غلطي وشوله نو یعقوب علیه السلام ته خپله غلطي ور پیش کړه چې موږ دا غلطي شوې ده موږ ته بخښنه وغواړه یعقوب علیه السلام ورته فرمایل چې سوف استغفر لکم ربي زه به د خپل رب نه ستاسو لپاره استغفار طلب کړم مطلب اوس نو بیا علما ذکر کوي چې دې نه مطلب د تهجد وهو یاد ساتئ د دنیا چې څومره خلک دي څومره حاکمان دي یا څونه مشران دي دوی په څیز ورکولو باندې خفه کېږي الله پاک په څیز ورکولو باندې محترمو دا خوشحالېږي نو څومره کسان چې د الله پاک نه غواړي په جړا باندې د الله پاک نه غواړي په زارۍ باندې الله پاک نه غواړي یاد ساتئ محترمو چې الله پاک ډېر زیات خوشحالېږي الله پاک خپل بنده له په هغې لیول باندې ورکړه کوي چې په کوم لیول دا بنده د الله پاک نه غواړي وره الله پاک ډیر زیات بخښونکی مهربانه دی الله پاک ډیر زیات رحم کوونکی دی د اویاو میندو نه سیوا پر خپل انسان باندې خفه کېږي دومره مهربان رب موږ لرو بیا موږ بل چا پسې منډې وهو نو یاد ساتئ چې
د تهجد په وخت کې چې کله راپاسئ تاسو به 2 رکعات تهجد وکړئ یا به 4 رکعات وکړئ یا 6 رکعات یا 8 رکعات چې څوک به څونه کولی شي او د هغې نه بعد به بیا تاسو دا وظیفه وکړئ لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یونس علیه السلام د مې په هیټه کې دا وظیفه وکړه. الله پاک یونس علیه السلام د مې د هیټ نه راويستو. دا به تاسو یو ولس پیره وکړئ. او بس دویم وظیفه را ان الله لقوی عزیز. ان الله لقوی عزیز. دا وظیفه به تاسو یو سل یو ولس پیره وکړئ 111 پیره. ان شاء الله العزیز د هغې نه بعد بیا د تهجد وخت وي او په دغه ټایم کې تاسو الله پاک نه دعا وغواړئ چې څونه حاجات دي څونه مشکلات دي څونه پریشانۍ دي دا ټول الله پاک ته ورکړي دی پروردګاره ته زما خالق ته زما مالک ته زما رازق او دا مشکلات ته لر کولی شي بل څوک نشي لر کولی او ته لر کې رانه دغه رنګې پرې طرز باندې دعا دا چې کله مونږ وکړو ان شاء الله العزیز محترم الله پاک به د غیب او زمونږ امداد وکړي. الله پاک به داسې رزق مونږ ته راکړي چې زمونږ به وهم و ګمان کې نه وي. الله پاک به داسې رشته درکړي محترم چې ستاسو وهم و ګمان کې به نه وي. الله پاک به دومره مال او دولت درکړي چې ستاسو به خوا خاطر کې هم نه وي. خو لږه به دغه ټایم کې راپاڅېدل غواړي او لږه د سر دا په ځمکه باندې الله پاک ته کېښودل غواړي. بس کوشش محترم وکړو چې وظیفه په خپله هم وکړو او ملګرو سره هم شیر کړو او دغه رنګې که په چینل باندې نوي یې نو چینل د سره سبسکرایب کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.